الله الرحمن الرحیم. په نندارا چینل درنو کتونکو اوریدونکو نن مونږه د نندارا چینل نه تاسو ته د حسن سفر په 47 اپیسوډ کې تاسو ته حاضر یو. او نننی عنوان زمونږه څنګه چې مخکې هم مونږ یو ځل نه چې څو پیرې دا خبره کړې وه چې د مونږ چې د رومانیت کلاسیکیت د ملا تصور د غنی بابا نیو کلاسیکیت یا د غنی بابا جلال د جمال جمالیات تصور د جلالیات تصور په دې باندې چې څونه خبرې کړې دي یا څومره اپیسوډ هم چې شوي دي تاسو که زموږ ریګولر کم ویورز یې هغوی ته پته لګي د دې ټولو یو کلمینیشن د دې ټولو یو داسې پوینټ باندې دا ټول څیزونه به اوس مونږ را یو ځای کوو چې په اخیری وخت کې چې کله د غنی بابا میچور ایج و چې څنګه مونږ د هغه د طبیعتي ژوند تصور ما بعد الطبیعتي ژوند تصور بیا جمالیاتي تصور بیا دغسې چې کومه ابسټریکټ څیزونو ته د هغه چې کوم تصور و په هغې باندې خبره کړې وه نو په هغې کې عمده خبره مونږ په وړو اپیسوډس کې په وړو قسطونو کې سیګمنټس کې کړې ده چې د غنی بابا کوم کلمینیشن پوینټ دی چې هغه د دې ټولو شاعرانو نه یا د نورو خلکو نه هغه مختلف ثابتوي مختلف نه ممتاز ثابتوي ډسټنګویشډ هغه ثابتوي نو هغه د غنی بابا د الله تصور دی. غنی بابا غیر روایتی تصور د الله متعلق لري. څنګه چې که مونږ وګورو نو د صوفیانو هم د الله تعالی متعلق چې کوم لکه هغه خلک چې هغه صاحب شریعت دي او هغه خلک چې هغه صاحب طریقت دي نو د دې دواړو ترمنځ هم بیا د یو تفاوت شته یو فرق پکې شته. دغسې د غنی بابا چې کوم مکتبه فکر دی د هغه کوم خیال دی نو هغه صرف او صرف د ما چې څومره لوستنه ده نو د په ډېرو حوالو سره هغه د غنی بابا یو خاصه ده د هغه د هغه فلسافیکل نوشن یا د هغه چې کوم مسټیک نوشن دی صوفیانه اندازې دی نو هغه د نورو شاعرانو نه د نورو صاحب شریعت او صاحب طریقت د هغه دواړو نه هغه بدل دی. په دې باندې به انشاءالله مونږ بیا دا خبره هم کوو چې څنګه زمونږ یو ویور هم دا پوښتنه هم کړې وه چې وحدت الوجود او وحدت الشهود نو بیا به په هغې باندې مونږ تفصیلا به دا پروګرامز انشاءالله د دې نه پس چې زمونږ څونه پروګرامونه دي نو مونږ به کوشش کوو که د لږ ډېر بریک سره د لږې ډېرې وقفې سره که پکې یو اوټ مونږ یو پروګرام کوو یا داسې یو مجلس جوړیږي چې په هغې باندې مونږ ته فرصت یو پروګرام کوو نو د هغې نه علاوه به مونږ اوس دا خبره هغه ځای ته راولو چې کوم ځای کې د غنی بابا خالص هغه کوم چې د ژوند هغه نچوړ دی هغه لکه څنګه چې وایي په 70 کاله ژوندونکې تش ازغیمې را پیدا کړل دوه څلور داسې سوالونه نه مطلب شته نه معنا نو د هغه سوالونو خو مطلب او معنا ډېره زیاته جوره ده نو هغه د 70 کالو نچوړ هغه څه دی مونږ به په هغې باندې خبره کوو نو په هغه سلسله کې نن چې کومه خبره ده نو هغه د غنی بابا د الله تصور دی. څنګه چې مونږ ته بطور سینشنت ذی حس انسان هر یو انسان چې هغه هوش او حواس لري هغه حواس همسه خو ټول مونږ لرو خو هغه خاصیتونه لري کوم چې د الله د طرفه دین دی کوم چې د الله د طرفه په خصوصي انسانانو باندې د الله تعالی د طرفه مرحمت شوي دي د الله تعالی د طرفه د هغوی باندې دغه فضل شوي دي کوم چې صاحب الفضل دي چې هغوی له سوچ بدل ورکي. دغسې د هر که مونږ وګورو نو که فلسفیان دي که صوفیان دي که نور د فکر والا خلق دي نو هغوی په خپل انداز کې د الله یا د یو معبود تصور پس یو انداز کې ضرور پیش کړی دی. غنی بابا په دغه انداز کې دغه یو خالص چونکې
تاسو سره دا خبره شریکه کړې به وي کېدای شي چې غني بابا د صرف و نحو د واخله د دینی علوم چې څومره دي نو دی په آزاد سکول کې د دغه ډېره جوړه مطالعه لرله. بیا چې شانتی نکتین کې د رابندرناث ټیګور په یونیورسټۍ کې چې کله دوی هلته په بنګال کې نو هلته یو پوره مطالعه لرله. بیا د په انګلینډ کې چې کله د دوی بخښنه غواړو په انګلینډ کې چې د کوم پادري سره دوی بیا پراته وو او څه وخت یې هغوی سره د هغوی په کور کې تېر کړی نو دی د غني بابا دینی تصور له یو وسعت ورکړی او هغه د هغه لیمټس نه د هغه کنډول نه راوتي او د هغې یو ډېر لوی شکل او یو ډېر لوی صورت هغه ابزارب کړی و په ځان باندې. شروع د دې ځای نه کېږي چې غني بابا د کائنات د هر څیز ما تاسو ته ویلي چې دا خورې ورې دا خبرې پرتې وي خو هغه مونږ کوشش کوو چې په د خپلو خبرو کې هغې نه یو معنی راوباسو په هغې کې یو ربط راوباسو او هغه تاسو سره مونږ شریکې کړو. یو داسې وخت و چې هېڅ هم نه و، یو الله او الله بیا د غني بابا د هغې متعلق څه وایي وی څه و چې هېڅ نه و، نه سبا او نه ماښام و. څه و چې هېڅ نه و، نه سبا او نه ماښام و، نه رب د چا رب و، نه بنده د چا غلام و. بس یو بې پایانه عاشق رک په خپل خمار کې، یو بې پایانه عاشق ډوب په خپل خمار کې او خوب د خپل وصالو په ښایسته شونډو د یار. دې کې که مونږ وګورو چې یو داسې وخت چې سبا لکه مونږ چې د مکان او د لامکان متعلق چې کومه خبره کړې وه چې داسې و چې د ځمکه اسمانونه د قرآن د هغه خبرو هغه مفهوم دی چې دا ټول هر څه یو. بیا په دې کې چې هغه کومه سپریشن شوی دی، بیا په دې کې چې دا کوم تفریق شوی دی د اسمانونو د ځمکو دا ستة الایام په دغه شپږو ورځو کې چې د دې څیزونو ټولو تخلیق شوی دی. بیا انسان له چې کومه کوره خوښه کړې ده دا کوره ارض چې دی دی ورله الله خوښه کړې ده نو د نور د لاندې دلته شپه م راله شپه ورځ زما نظر دی ړون له نور او ماښام نشته. دا لکه ځای په ځای هغوی د دې چې کله مونږ د لامکان خبره کوو نو په لامکان کې په لازمان کې د دې څیزونو څه و چې هېڅ نه و، نه سبا او نه ماښام و، هېڅ څیز هم نه و، نه سبا او نه ماښام و، یو شانتې وخت و. څنګه چې د جنت متعلق ویل کېږي چې هلته به د سبا او د ماښام، سبا او ماښام څه دی؟ دا زمونږه د ورځو د هفتو د میاشتو د کلونو دا شمیر دی او دغه زمونږه پیمانه ده، دغه زمونږه تلل دي. نو وایي څه و چې هېڅ نه و، نه سبا او نه ماښام و، نه رب د چا رب و، نه بنده د چا غلام و. رب دغه معبود وو خو عابدان نو، عبادت کوونکي نو، پرستش والا نو او معبود وو. نو رب نه رب د چا رب و، نو بیا رب د خپل تخلیق کمال وښوده. ځمکې، اسمانونه، ستوري، غرونه، سیندونه، مخلوقات په زرګونو په لکونو، ګلونه، رنګونه، دا ټول څیزونه د الله تعالی. خو تاسو وګورئ چې غني بابا د نورو مخلوقاتو ورسره ذکر نه کوي. هغه وایي چې نه بنده د چا غلام و، بنده چې پیدام شو اول خو عالم ارواح کې خو موجود و خو هغه شکل کې نور راغلی کوم چې د بندګۍ لپاره لازم دی. نو وایي بس یو بې پایانه عاشق ډوب په خپل خمار کې، هغه ته اشاره ده الله ته چې هغه یو داسې عاشق و چې د هغه د عشق دپاره څنګه چې دا صوفیان وایي چې دا یو تکون دی، د تکون په یو سر باندې عاشق دی، په بل طرف باندې معشوق دی او په دریم ګوټ باندې د تکون د دغه ټراینګل په دریم طرف باندې عشق دی. عشق، عاشق، معشوق. عاشق هم موجود و، د عشق دغه جذبې دپاره د معشوق پیدا کېدل ضرور و. نو د هغې دپاره د انسان او بیا د انسان کامل کوم چې زمونږه آقای نامدار محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو وایي چې یو بې پایانه حسن و،
یو بې پایانه عشق، لامحدود عشق، لامحدود حسن. بس یو بې پایانه عاشق ډوب په خپل خمار کې. خمار هغه کیفیت دی چې بې حاله کیفیت دی. نو د الله تعالی دپاره خو معاذ الله دغه کیفیت نشته، خو خمار و سرور و دغه او دغه سرور دپاره بیا منبع یو ذریعه پیدا کوله. نو بیا د هغې دپاره د آدم او بیا په آدم کې د آدم په بچو کې آقا نامدار د هغه د خولې نه د انسان د خولې نه خپل صفت او خپل تعریف اورېدل، دا د الله تعالی دا یو د هغه یو اراده وه. ځکه د الله دپاره نه خواهش شته، د الله دپاره ډیزایر نشته. ځکه چې ډیزایر خواهش ارمان کیدی شي، خو الله تعالی دپاره خو نعوذ بالله معاذ الله ارمان نشته. الله تعالی د دې ټولو څیزونو نه مبرا دی. الله تعالی دپاره صرف یو څیز دی، هغه څه دی؟ هغه اراده ده. نو یو بې پایان عاشق داسې یو وخت و چې دا کائنات په داسې وجود کې نه و، شپه نه وه، ورځ نه وه. یو لوی د حسن یو سمندر عاشق چې خپله د حسن او د نور سمندر هغه په خپل خمار کې ډوب او خوب د خپل وصال په ښایسته شونډو د یار چې دا کوم د الله تعالی کوم اراده وه چې داسې یو مخلوق به او په ښایسته شونډو د یار کې او د هغه شونډو نه بیا هغه خپل صفت او خپل تعریف او خپل تسبیح او خپل تسبیحات اوري، دا د الله سرور. نو غني بابا د دې متعلق لکه دا مونږ به د شورو نه دا خبره کوو، بیا که ژوند وکړه خیر و د دعا راته دا کوئ چې په صحت روغ یو او فرصت را سره خدای پاک د خیر فرصت راکړي را عزیز جان له مونږ له چې دا څیزونه مونږ دغسې جاري وساتو. ورسره چې کوم کتاب هم شروع کړی دی نو هغې کې د دې څیزونو به تفصیل بیا سیوا وي، ډېر به یې پکې انشاءالله. تخلیق وشو، هر څیز ډیفاین شو، عالم هود، عالم ملکوت، عالم جبروت، د ملائکو، د انسانانو او د نور د مخلوق، د دې ټولو تخلیق وشو، سټیج پوره تیار شو. بیا وی چې تاسو خواره شئ او ما ولټوئ. نو هغه خلک کوم ته چې په قرآن کې اولیاء الله وایي د الله دوستان، دا په تلاش کې شو. ځکه چې یوه لړوندوم تا بنا کړم بیا دې ړوند کړم، ځکه نه راکوي ژوند مزه اوس ماله. چې یو داسې وخت و چې څیزونه لکه انسان ته چې معشوق او محبوب خپل ناست دي، بیا چې تی د نظر نه پناه شي او یو کوشش او جدوجهد او یو سټرګل شروع کړي د هغې پسې، نو دا د اولیاء الله کار دی. هغه خلک چې چاته الله تعالی دوستان ویلي دي، د دغه اولیاء کرامو د الله تعالی د دغه دوستانو دغه جدوجهد د دې مختلف شکلونه دي. مونږ که دا څلور مذاهب وګورو، بیا دا سلسلې څلور وګورو، چشتیه، قادریه، دا ټول خلک، نقشبندیه، دا ټول خلک، دا ټول د تلاش والا خلک دي، دا د جستجو والا خلک دي، دا مبارک خلک دي په خپل انداز باندې. دغسې صاحب اصحاب شریعت چې کوم دي دا ټول ښه خلک دي. ځکه چې د الله تعالی که مونږ وګورو نو لکه یو د غره د څوکې نه انسان د غره د ویښ نه د غره څوکې ته ګوري نو چاته یو شان ښکاري، چاته بل شان ښکاري، چې څوک ته لرې دي هغه ته یو شان ښکاري، چې څوک ورته نږدې دي هغوی ته بل شانتې ښکاري. نو دغسې د الله تعالی د ذات ادراک کول او هغه ادراک د الله تعالی د صفاتو نه کول، دا د دې اولیاء الله دا د هغوی کار دی چې د صفاتو نه د ذات ادراک وشي، د الله تعالی د ذات دغه ادراک دغه پوهه داسې په سمج کې نشي راتلی چې مونږ ووایو چې دا داسې لیسه بکل شیء، بس هغه زمونږ په هېڅ څیز نشته چې هغې سره یې مونږ تشبیه وکړو او هغه مونږ ډیفاین کړو چې دا داسې دی.
بیا دغه اولیاء الله دا په مختلفو ډلو کې دي، په دې کې صوفیان دي، په دې کې ملامتي صوفیان دي، او دا خلک په ربط کې وي، او دا غربت اندازې داسې دی چې اوس لکه د مثال په طور باندې موسی علیه السلام دا رب ارینی او لن ترانی ولا قصه چې الله ماته ته ځان وښیه او ورته ته ما نشي لیدلی. نو اوس د یو پیغمبر د بني اسرائیلو د یو معتبر د الله تعالی د دوست د هغه دا خواهش کېدل چې ما ته ځان وښیه او ورته چې ته لن ترانی ته ما نشي لیدلی. دغه خلک بیا په مختلفو ډلو کې تقسیم دي، خو بیا پکې د کمال چې کومه خبره ده نو هغه دا ده چې باوجود د دغه خبرې نه چې د الله تعالی لیدل ګران دي، ناممکنه دي، خو دوی هغه سفر نه دی پرېښی، دوی هغه کوشش نه دی پرېښی. لکه تاسو ګورئ چې دا د غني بابا غوندې خلک دوی وایي چې لکه دوی پسې تلاش کوي کله دوی وایي چې ولې هلته نه رسو مونږ سره د خواهش او سره د ارمانه په نیلي د خیال شوم پورته له جهانه و د عقل فانوس لاس کې مې روښانه په عقل باندې روان یم له وریځو چې شوم تیر فانوس مې مړ شو په تیارو مې نیلې لار تر نیم اسمانه په عقل باندې یو ځای ته رسېدلی دی او د فلک شهزادګۍ ناسته و باغچه کې مالې راکه بل مشال ښکلې روښانه د سپوږمۍ په رڼا تلم مخمور عاشق شوم خو تیارې رالې شروق مشال زمانه. تاسو وګورئ دا اوس په عقل باندې بیا په حسن باندې بیا په عشق باندې او چې د ستورو انجمن نه هم اوچت شوم ما کړه قرض یو شعله د خپل ایمانه ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځان ولید په جړا مې سر که پورته له ګریوانه چې د ایمان رڼا ما را واغېشته او ځان ته مې وکتل څه ته چې ځان مې ولټو د ایمان په رڼا باندې نو ما ته په دې ذات کې دې کې کمی ښکاره شوې نو سر مې پورته کړه چې زه تا ته ځکه نه دررسمه چې دلته کثافتونه دي دلته دروغ دي دلته هغه څیزونه دي چې ستا لپاره انډیزایربل دي دلته هغه خبرې دي کومې چې ستا د شان مطابق نه دي. نو غني بابا په دغه لاره باندې چې روان شوی دی نو د ځان هر وخت محاسبه او احتساب کړی دی چرې هم ځان د دغې نه مبرا نه دی ګڼلی او بله داسې دعوه چېرته نه کوي چې یو ځای ته رسېدلی دی خو دعوه یې کړې ده خو چې یو ځای ته رسېدلی نه دی نو د هغې دعوه یې بلکل پویټیک ټروت په غني بابا کې ډېر زیات دي څه ته چې هغه شاعرانه خلوص او شاعرانه رښتیا وینا هغه په غني بابا کې ده د اخیری درجې پورې موجوده ده. بیا ورته دا خبرې کړې دي چې دا اوس په بل اپیسوډ کې به انشاءالله مونږ بیا دا خبره کوو چې د ده دا کوشش څنګه د دې څنګه کوشش کوي غني بابا. نو د دوستۍ خبرې پورې ورته وایي چې ته د نور سمندرونه زه د خاورې یو ذره ته د نور سمندرونه زه د خاورې یو ذره دا زما او ستا به څنګه شي دوستي او یارانه ته ما ته وایې چې دوستي را سره وکړه ملګرتیا را سره وکړه نو ستا او زما یارانه به رضا خو د یارانه خو هغې بل ځای کې نه وایي یاري هله مزه کوي چې دواړه سیال وي نو زما او ستا څه سیالي ده ته د نور سمندرونه او زه د خاورې یو وړه غوندې ذره یم نو زما او ستا دوستي کیدی شي غواړې رانه دوستي ولې د بندي که ساس کې تن د ډنډوکي کې دې د ډنډ دې کې د هغه روح پاک سیز د دې کې ولې د بندي که ساس کې تن د ډنډوکي کې غواړې ته چپې د سیند موجونه د ابشار غواړې رانه دونه پاک سیزه غواړې ته د سیند موجونه رانه غواړې صفایي رانه غواړې منزه کېدل رانه غواړې پاکیزګي رانه غواړې او بندي کړی دی په کوم ځای کې ولې د بندي که ساس کې تن د ډنډوکي کې غواړې ته چپې د سیند موجونه د ابشار داسې شړنګار رانه غواړې داسې سفر رانه غواړې او په منځ کې دې څه چل کړی دی چې په ډنډه کې د بنده دنیا تاسو وګورئ لولا به ورته نه دی ویلي
چې دا کیل تماشا دی کې بندي کړی مو ماته وی چې دا نو ورته وایي چې دا یا مې سم د زړګي یار کا زه به ځان درنه قربان کم یا دې ټکې تش ژوندون له د بل خرو لټوه یا خو داسې وکړه چې سم مې ځان ته رانږدې کړه نو ته بیا ګوره چې زه څه کوو او یا دې ټکي تش ژوندون له د بل خرو لټوه یا دا کم سیس چې روان دی دا خو داسې ده لکه ته په ما باندې بار راچې څه ریواړ راته د دې ټولو څیزونو انعام او صله نه ښکاري نو وایي چې هغه ځای ته مې ته ور ورسوه نو بیا وایي ډېر پیران مې ټنګولي مذهبونه لټولي چېرته ټکې رڼا نشته بس قیسو پسې قیسه تاسو ته مو وایي چې کوم روایتي خبرې دي کومې چې د فلسفې او د تصوف د لیول نه د دې نه ښکته دي نو په هغې کې څه دي هغې کې یو اپیسوډ پسې بل اپیسوډ دی داسې څه څیز نشته چې هلته ور دننه شي او هلته تا ته څه رڼا ښکاره شي نو ورته وایي چې دا ډېر پیران مې ټنګولي او مذهبونه لټولي چېرته ټکې رڼا نشته چا به راله ستا نښه پته را نه کړه چې دی لاره ده او دا اوس دا پوینټ دی دا داسې پوینټ دی چې دا لاره موندل او په دغې باندې تلل دا منزل دی په دغه لاره باندې سوځېدل دا منزل دی په دغه لاره باندې ګام اخیستل دا منزل دی بیا هر چا له الله تعالی چې څومره توفیق ورکړی دی نو هغه همغومره سفر کړی دی چا لږ کړی دی چا ډېر کړی دی خو چې په هغه ډیسټینیشن ستا ډیسټینیشن ته رسېدل دا د دې مقصد نه دی ډیسټینیشن ډیټرمن کول یو ځان ته یو منزل ډیټرمن کول د دې لارې مقصد دغه دی او غني بابا په دغه لاره موندلو کې د اخیری درجې پورې کامیاب څنګه و دا موږ څه دعوه نه کوو دا غني بابا کلام او دا کوم چې زمونږ دا زه تاسو ته د کتابونو حوالې نه درکوم چې فلاني کتاب کې دا ویلي دی فلاني کې دا ویلي دی نه مونږ چې کوم نه چوڼ راغشتی دی بس هغه تاسو سره شریکو چې غني بابا بیا په دې لاره روان شوی دی نو په دې لاره کې ورته چې کوم ازغي ښکاره شوي دي کوم اورونه ورته ښکاره شوي دي کوم د احساس د اور نه دی تیر شوی دی که وایي ناسې خو ظاهره سرګلونه رانه تودي او پروت یم یوازې او تور غمونه رانه تودي او هر ځای کې چې د دا تلاش کړی دی نو په دې ځان سېزلی دی او دلته څه ویم ډېر او نور مې پرېږده په قلارت یو ځای کې وایي چې دلته ستا په دې تلاش کې زه څومره سوځېدلی یم او څومره کړېدلی یم نو نور نو مونږ به په کټګوریکلی درجه به درجه به مونږ دا کوشش کوو چې کم د غني بابا بیا کومه لاره یې ځان له خوښه کړې ده د تلاش لکه یو نظم یې چې دی چې کوم یو نماینده نظم دی په دغه حواله باندې اول سترګې ستا د لیدو خوره ته وایې چې ما ووینې نو دا سترګې په خپله وایې چې دا ته په لن تراني په دې باندې تاسو ما نه شئ لیدلی او هغه سترګې راکړه زه خو هغه څیز پیژنما جانان پیژنم دلبر پیژنما ګل پیژنما صنم پیژنما رنگ پیژنما ساز پیژنما سرور پیژنما خمار پیژنما هغه څیز چې زما د تجربې نه تېرېږي نو ته خو زما د تجربې نه ډېر ماورا یې ډېر لوی نو هغه سترګې اول ماله راکړه چې زه پې دا ووینم نو په راتلونکي اپیسوډز کې به انشاءالله زمونږ دا کوشش وي چې غني بابا د الله ته کومه لاره خوښه کړې ده او زه به یو نماینده نظم په دې حواله باندې هسې په لایټر موډ کې تاسو سره شیر کړم چې ډېر زیات تنګ شي د هر څه نه نو د هر څیز نفي وکړي او وایي زه چې ورله لاړ شو په خندا په چورلکونو ګرانه ده دا لاره په نفلونو او غمونو او ګوره آیاتونه دي ګلونو کې تل رڼا رڼا وي نظرونو د مینو کې نو زه چې په خندا دې د رڼا جهان له بوزمه او مسلک سخوندر دې په ډرقا جانان له بوزمه او ستا د چونچاڼۍ په خوا کې ماله برنډه پکې
پورته به کو ښکلې د اسلام سپینه جنډه پکې بل ته به حرم کو مونږ به کو ګولي ډنډه پکې او خوره د میوجاتو حلواجاتو دا ونډه پکې او بیا وایي چې راشه مولا جانه دا پرده د منځه لرې کا ما هم په دې باغ د می یرغبو کې ملګری کا مفت به د شراب شي او خماري به د مونځونه شي مرغ مسلم او پیکوړې او برسانډه پکې تاسو ګورئ که نه لکه دا څونه فني غوندې څیز ښکاري خو هغه وایي چې لکه د دې څیزونو نه مبرا د مرغ مسلم نه د پیکوړو نه د سموسو نه د حلوا نه د دې نه مبرا زه راشه چې د خمار په دنیا باندې او په مستی باندې دلته ورم دا خو زما د وس کار نه دی په دغه څومره جړا چې هغه به موندلي کېږي په جړا جړا مې عمر په سجدو منځونو تیر شو نتیجه یې بس مرګ او تور نه حد رانه چاپیر شو دغه خبرې دي چې دغه ګیلې هم ترې نه ځای په ځای کړي دي دا نننی پروګرام هم ډېر په شارټ نوټس د عزیز جان وکړو او ډېر خپله محسوسوله چې دا کوم زمونږ مینوال دي هغه د مختلفو ځایونو هغه یو ملګري خو خټک صاحب د انګلینډ نه دغه کړی دی چې یاره دا غني بابا دا تاسو دا پروګرام مونږ په جومات کې اورېدی شو که نه نو ما ډېره زیاته مایله چې فتوې را باندې مه ورکوئ چې اوس دا اورېدی شو که نه خو دا داسې ده دا د ځان له اورېدو څیزونه دي چې ځان له بنده کله ناست دي ځان له وخت کم مونږ ورکوو په هغه وخت کې په دې څیزونو باندې سوچ کوو نو انشاءالله په بل اپیزوډ کې به که خیر او ژوند چې غني بابا د تلاش دا کومه لاره خوښه کړې ده د ده د تلاش انداز څه دی په کوم انداز باندې دی تلاش کوي آیا دا تش تلاش دی او که دا څه با مقصده جستجو ده آیا دا تلاش څنګه چې مونږ وویل چې زه چې ورله لاړ شو په خندا په چورلکونو دا دغه لاره باندې ورغلی دی او که جړلی دي ورپسې په جانان پسې ځان یې ورپسې ایرې کړی دی نو په دغه باندې به انشاءالله په راتلونکي اپیسوډ کې خبره کوو دا ډېر زیات په شارټ نوټس باندې چونکې وقفه پکې رانه ډېره راشي نو نن هم کوشش وکړه چې زه هغه ربط مات نشي او ختم نشي بله د عزیز جان د دې دپاره یو سپیشل غوندې ښکلي سټوډیو هم جوړه کړه نو الله دې مبارکه کړي او هغه د مینې خپل اظهار یې د بابا سره یا د خپل د ده چې هغه کوم فن دی د هغې سره نو دا هغې لپاره دا نوې سیټینګ و نو مونږ خو عزیز جان خو سړی داسې نه پرېږدي مونږ به له مبارکۍ له راتلو نو هغه را باندې دلته پروګرام شروع کړ خو الله دې بس داسې وکړي چې زه دا دیرا بعد ای الله تعالی دې ورله دله د نیکۍ او د خیر وسیله کړي او انشاءالله دا ځای د دې فایده به مونږ سره دی چې زه یو بنایا ځای به یې مونږ له به د دغه کولو د کیمرې وړلو راوړلو د دغه تکلیف نه به دیم بچي او زمونږ به کوشش کوو چې ورته حاضرېږو انشاءالله او کوشش به هم دی چې بیا پکې رانه دونه وقفه را نشي نو د بله زما یو کشره ده مونږ سره په اکیډمۍ کې لایبرریان د هغې وی چې زه د پښتو کې راله دا ایډیټینګ او دا څیزونه هم شروع کړي دي نو که خیر وي ژوند نو کتاب لم یو شکل ورکو یو رنګ وله ورکو چې هغه څیزونه چې مونږ دلته د پروګرام د خپل هغه لیمټ نه بیونډ څه څیز کوي نو هغه هم په هغې کې انشاءالله ډسکس کړي دي نو تر د بل